په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو د خصوصي خپرونې سره زه یم ستاسو کوربه عمران زریاب. مینوالو دا وخت موږ موجود یو د مرکن سر ښار بډخیله کې. مینوالو د یونین کونسل میډل بډخیلي کم تیر سابقه تحصیل کونسلر چې و محمد الیاس خان د هغوی سره به په دې خصوصي خپرونه کې خبرې اترې کوو. د هغوی په ژوند باندې د هغوی کم خاندان چې دی او د علاقې دپاره کم خدمات دي هغه خدمات به مونږ معلومو چې هغوی د علاقې او د ولس څومره خدمات کړي دي او په دې کې تر کم حد پورې کامیابي ترلاسه کړې ده. مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو، مونږ سره اوسئ. جی مینوالو امین آباد غونډۍ ته راغلي یو، کومه چې د بډخیلي د ټولو نه لوړه سیمه ده. دلته کې ویل کېږي چې 2500 کورونه آباد دي، خلک ژوند کوي. دلته به د اوبو ډېر زیات مشکلاتو، خلکو به په سرونو باندې اوبه راوړلې او د ډېرو پریشانو سره مخ وو. دلته کې په جوماتونو کې هم خلک د مشکلاتو سره مخ وو او دا یو لوی امتحان و چې په دې خلکو باندې د ډېرو کلونو نه را روان و. اوس ویل کېږي چې دلته کې هم لاندې سیمه کې کویان وتي دي او دې علاقو ته اوبه ورکړي دي. نو دلته کې زموږ سره یو ورور ولاړ دی، د هغه سره خبرې اترې کوو چې د دې خلکو په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمدلله شاه صاحب دلې الله پې رحم وکړو او په موږ باندې الله رحم وکړو چې دوی د لاندې په نهر په غاړه باندې کویان وکړل او بلکې د غونډۍ دپاره خصوصي او داسې یو کویې کړی دی چې الحمدلله 24 ګنټې که دا موټر چالوي نو شکر دی د اوبو څه تکلیف نه دی راغلی. مخکې به دا مسله وه چې دغلته سرکاري ټینکۍ لګېدلې ده، کله به ټسمرمر سه و کله به موټر سه و، اوبه به نه راتلې. اوس چې دا کویې شوی دی نو الحمدلله چې تقریبا میاشت وشوه خو په دې میاشت کې موږ ته 15 منټه دا نه دی محسوس شوي چې یاره دلته کې اوبه نشته، کور ته اوبه ورسېدې او الله دې دوی قدر وکړي، الله دې دوی ښه ساتي او په موږ ټولو دې الله مهربانه شي. او دویمه خبره پکې دا ده چې لکه د لارې دا کارونه یې رالم وکړه، ګریل یې رالم ولګو او چې نور هم که دوی په لاس کې الله راوسته نور به رالم کوي. نو موږ د دې ټولو شکریه ادا کوو، د شاه صاحب او د شاه بابا، د دې نورو ملګرو، د جاوید دلې، د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوو. میډل بډخیله کې 80 کویان ووتله، کور په کور کویې ووتو، د پاکو اوبو د هغې کې فلټر ولګېدلو او الحمدلله د هغې په زما په خیال چې 90 یا 95% مسله حل شوې ده په میډل بډخیله کې. زه د محلې خالق آباد سره تعلق ساتم، ایوب خان مې نامه ده او د شاه صاحب موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې دوی په خپل دورې حکومت کې زموږ د محلې د کوڅې پخې کړي دي او د اوبو کم پیپونه چې زاړه راغلي تقریبا د 30 سال نه مخکې هغه دوی په خپل دورې حکومت کې جدید لګولي دي. موږ ټول خالق آباد محلې د دوی ډېر زیات شکریه ادا کوو. زموږ چې دلته محله کې د اوبو ډېر مشکل و، ډېر بېنهایته تاقاري وه او کویان وچي وو او خلک به تله خپل کویان به یې پاکول او اوبه به پکې خټې به پکې وې. بیا دې الله رب العزت شاه صاحب له ژوند ورکړي او په کور کور کې په کوڅه کوڅه کې چې کوم دی په جومات کې هر یو ځای کې چې کوم دی کویه ویستو، خدای پاک کویان کامیاب کړل او شته کویان چې هغه ناکامیاب شو هغه ټپ شو، خلکو ټپ کړل او هغه اوبه دي او بس چالو دي ماشاءالله شکر الحمدلله. دلته خو چې کوم حقدارانو کویان هغه ویستي د رضا شاه صاحب هم ولاړ دي، د الیاس خان هم ولاړ دي. شکریه ادا کوو د خلکو ډېر غټ مشکلات ور اوبو هغه حل شو، نور به هم دوی کارونه کوي، نور به هم کوي چې څه وایو بني بای. موږ د شاه صاحب ډېره شکریه ادا کوو. دلته کویان چې کوم ډېر تکلیف و موږ ته هغه ماشاءالله په هر کور کې کوی ایستلی دی او انشاءالله زموږ څه قرباني موږ دغه سره کوو.
جی مینوالو هغې سیمې ته راغلي یو کومه چې د غرسر دی دلته به د کال 12 میاشتې د اوبو لوی بحران و خلکو به په خرو او ټټوانو باندې اوبه راوړی لرې لرې ځایونه ماشومان او زنانه چې وو هغوی ته به ډېر زیات مشکلات وو اکثر به په جوماتونو کې اوبه نه وې او خلکو به ته به کم منځونه چې به خلکو کوله نو هغې کې به هم ډېر مشکلات رامخې ته کېدله مینوالو دلته کې د الیاس خان سره خبرې اترې کوو چې هغوی په دې علاقه کې څومره کویان ایستي دي او د دې علاقې هغه کومه لویه مسله چې وه تر کوم حده پورې هغه کمه شوې ده دا علاقه تاسو په خپله باندې وکته دا بالکل داسې ټاپ ایریا ده چې دلته کوی بالکل نه وځي الحمدلله په دې محله امین آباد او قدر آباد کې مونږ الله 31 کویان نه کړي 31 لکه داسې کویان چې بالکل دا غر دی دا د خلک په خپله باندې حیران دي چېرې دلته د کویان څنګه شو نه څپه منزل آسان او دا د الله مدد دی الحمدلله تا چې کومه خبر وکړه چې 40 کالونه دلته اوبو مسله وه او الحمدلله دلته چې دا څومره کورونه دي دا دوی ته ډېره غټه مسله وه سرکار اوبه په نش باندې برابر وي نو الحمدلله د دې ملګرو په برکت سره جاوید عمران اصغر شاه بابا دا څومره ملګري چې دي دوی ډېر غټ محنت کړی دی صدر صاحب زموږ صدر صاحب ډېر غټ محنت کړی دی او دوی اپنی مدداب داسې کار یې کړی دی چې یو مشین ته کور ته نه تلو نو دوی به تقریبا دا مشین مې په لاسو باندې اوچتول 40-50 کسان ورغلل دا مشین اوچت کو او د غر ته راوخېجو نو الحمدلله دلته زموږ په محله امین آباد کې زویمه چې انشاءالله 98% کار داسې شوی دی چې کور ته صفا اوبه رسېدلې دي نو ته مو تاسو ته خو او دا د الله لاک شکر دی خوشحال یو چې زموږ دې کورونو ته اوبه رسېدلې دي دلته ډېر زیات تکلیفات وو په هغې کې د اوبو دا ډېره غټه مسله وه نو د شاه صاحب د برکته ماشاءالله تکلیفات هم ختم شو کویان مویان هم ویسته او ډېرې نورې هم مسلې وې چې هغه د دوی په برکت حل شو کله د نیرو به استعمال کړی کله دلته یو لاین وغیر راغلی و کله هغه خو کله و کله به نه نو اوس ماشاءالله چې هر سړي ته مطلب دا دی چې کور په کور د دوی د برکته کویې لګېدلې دي او ډېره مننه د شاه صاحبو چې مطلب لکه دې محلې له دونه توجه ورکوي پهله خو زه اول د شاه صاحب او د شاه صاحب ټیم له مبارکي ورکوم چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړو او هغه هم په دې ټپ حکومت کې او شکر الحمدلله چې مخکې د یوې ټپ کې ضرورت په و نو نیمه ټپکه به نه میلېده او د یوې ټپ کې ضرورت دی 15 ټپکې میلاویږي او کور په کور چې دا کم پیپونه خواره شوه کور په کور چې کم کویانو شوله مونږ بیا دله چې کم دی د دې مبارکي ورکړو انشاءالله لکه د اوبو کمې به مخکې نه راځي فیوچر کې به هم انشاءالله دغه کمې نه راځي شاه صاحب چې کم دی نو مونږ له کویان ایستلي دي هر کور له کویې ویستو ځای په ځای باندې اوس د اوبو دلته کې ډېر دغه نشته دی لکه هر کور کې ځان له کویې دی خلکو پرې موټرې ولګولې خدای د شاه صاحب سره ښه وکړي ټولو خلکو له مطلب دا دی چې کویان ویسته تاسو دا درې کویان ولیده دا تاسو ګورئ هغه بره زموږ یو محله ده محله غونډۍ ظفر پارک دلته تقریبا 200 کورونه دي او هلته د اوبو داسې مسله وه چې د جومات کې هم اوبه نه وې او الحمدلله دا کوی چې ورته موږ وکړو نو ډایرکټ زما په خط په 1800 فوټ کې ورته پایپ تللی دی او الحمدلله د دې نه هغه ټوله محله چې د آباده شوه داسې د دې زموږ د امین آباد او یو د جنکو سکول دی یو د علاکانو سکول دی هغې ته هم د دې کویانو پایپ تللی دی او الحمدلله هلته هم ټولو ته اوبه برابر دي داسې زموږ د امین آباد محله چې دا د دې کویانو په برکت باندې ټولې محلې ته اوبه رسېدلي دي نو دا زموږ د دې ملګرو محنت دی جی مینوالو دا وخت مونږه موجود وو د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع کم صدر د اجاز علي خان د هغوی په ډیره کې موجود یو د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې د هغوی څه مشکله ده هغوی په سیاست کې
کم ولسی خدمت دی د عوامو خدمت دی هغوی کې هغوی تر کم حده پورې کامیاب شوي دي او کم چې تیر الیکشن شوی دی په هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ د ناکامۍ څه وجه وه د دې سره به موږ خبرې اترې کوو او موږ به معلوموو چې دوی څه ارادې لري. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. دا څه مو پاس کړی دی بس په سیاست کې شروع شوي دا چې ودرېدو الیکشن ته او شکر الحمدلله د خلکو یې ډېر خدمت هم کړي دي او په هغه باندې په مختلف دغه کې ډېرې مقدمې هم راغلي دي. زه به دا وایم چې کله ایم پی او دلته د لوډ شیډینګ یو بحران جوړ و هغه دغه جلوس نه مخکې شو دلته په هغه باندې چې کومې د دفعې لګېدلې وې نو هغه تاسو د وړاندې وې دا خبرې نو د هغه خدمات که زه ووایم نو زما په خیال چې زموږ د ټول ډسټرکټ ته بلکې ټول پښتونخوا ته دا پته ده چې د هغه یو خپل شخصیت دی خپل یو مقام دی په دې ټول حلقه کې تاسو وینئ چې یاره زه په ډسټرکټ کې زیاتتر کوشش مې دی چې په ډسټرکټ کې ځان ورسوم نو خدمت دا چې دا دی چې یاره مونږ کوو د ما دا ورور کوم الیاس چې دی څنګه دلته د تحصیل دغه و چې هغه یو سیټ مونږ په دې تحصیل کې ګټلی و هغه واحد په لاټین باندې چې دو سیټو د میډل بټخیلو د ملګرو چې په کوم اعتماد کړی و که هغه هر دغه سره خلکو تعلق لرو نو زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم او زما په خیال چې تاسو به په ټول ډسټرکټ کې تحصیل کونسلر هم کتلي خو دو چې کوم خدمت وکړو د خصوصا بیا د اوبو په دغه کې چې کوم کویاندو په دې څلورو کالو کې ویسته نو دغه څه فکر ښیي چې یاره 200-250 دي که 300 دي نو زما په خیال چې دا یو د اوبو نن سبا یو غټه مسله ده دا یو غټ اچیومنټ دی. دې علاقې خو لکه ډېر مسایل دی رور هو لکه دا خبره کوله د اوبو په باره کې د اوبو په باره کې د ډېر وخت نه دا مونږ مخکې مشرانو خلکو ته ویلي چې زموږ د علاقې جنکۍ چې دي ټولې په سر ګنجۍ شولې د دې وجې نه چې د اوبو ډېر غټ تکلیف و او بلکې شاه صاحب چې په دې باندې څومره لکه دغه کړي مونږ د دې شکریا ادا کوو ډېره زیاته نه شو ادا کولی چې څومره پورې ادا کړو او لکه د اوبو چې مسله وه زموږ د بجلی ټرانسفارمر لاول د تارونو مسله وه او شکر دی د مشر په حیثیت باندې دا علاقه ټوله آباده شوې ده. اوس اوبه هر څخه برابر شولېږي او شاه صاحب صلی الله خو کوي ځای په ځای کویانې وکړله په هر ځای کې اوس هم هلته بور لګیا دی کویې کېږي او ماشاءالله شاه صاحب چې کوم دی په هر ځای کې چې کوم دی کور په کور باندې کویې وکړو ډېر کویانې وکړل جي شاه صاحب ته موږ ډېر مطمئن یو. شاه صاحب دا د خپله ځانه لکه چا راغوښتین نه دی او هر کور په کور ګرځېدلی او هر ځای کې چاته چې څونه مسلې وې څونه د اوبو تکلیف و یا داسې لارې مخکې چې کوم سره په ټایم کې اتارټي و دغه هغه کړي دي او د بجلی هر څه چې شوي نو هغه د ټولو خلکو د مخې دی او الله پاک دې آباد لري موږ سره ملګري او انشاءالله چې دواګانو کې به یاد ساتو هر ټایم. دلته په محله ابراهیم خیل کې د اوبو کمی و کویان وچ و خلکو ته تکلیف و د شاه صاحب په برکت باندې چې دغه کویان مونږ چاته نه و هغو ته ویسته او د اوبو تکلیف دلته ختم شو. دلته په دې محله ابراهیم خیل کې د اوبو ډېر قاڅالي راغلي وه کویان چې کوم زاړه وو هغه ښکته د اوبو سطحه تللې ده نو اوبه ډېرو تکلیف و دې خلکو ته نو دلته د ګل په مشرۍ کې او شاه صاحب په کوشش او په تعاون سره موږ دلته دې محلې ته د اوبو ډېر سخت ضرورت و هغه د خپل کوشش وکړو کویانې وویسته او د ټولو خلکو ته تقریبا زیات کم چا تکلیف وغه ختم شو. د الیاس خان خپل یو شخصیت دی چې هغوی دا سوچ وکړو چې یاره دوی ته د اوبو ضرورت دی نو په هر یو کور کې دوی دا فیصله وکړله چې په کمو کورونو کې کویان نشته او که شته اوبه پکې وچې دي نو چې نور والا وباسو نو تقریبا یاره د ماغوندې سړي په لاس باندې په محله دین آباد کې چې دا یو غټه محله ده تقریبا کم از کم 120 کوره محله ده او په دې محله کې زما خیال مینوالو د محمد الیاس خان سره به خبرې اترې کوو د هغوی په ژوند باندې او د هغوی چې کوم سیاسي او سماجي خدمات دي هغه موږ معلوموو چې دوی د ولس سره ولې دومره مینه ساتي او زیات ټیم دوی ولې علاقې ته او ولس له ورکوي. السلام علیکم. تا ته پته ده دریاب صاحب چې موږ خو زما رور اجاز ګل دا هم تاسو ته خبرې وکړې چې موږ خو چې کله په ښه بد باندې پوه شوي یو
نو زما والد صاحب د دې علاقې داسې یو خدمت کړی دی او هغه زموږ ته د هغه په نقش قدم باندې روان یو. سهار چې موږ راپاسو دا شاه بابا زم زمانه ملګري زموږ د امرا ویلفیر ارګنایزیشن دا کوم رضاکار چې دي یقینو کې پیسې خپلې لګوي تیل خپل خرچ کوي ګاډي خپل ځغلي او د خلکو په خدمت کې کو هغه په ټیمې کې دا کو په هسپتال کې دا کو په نادرې دفتر کې دا څومره غریب خلک چې دي دلته راځي او هغه خلک چې له چا څه کاري نو الحمدلله خپلې منډې تړلې ورسره وو. دا تقریبا د 40 سال نه دا سلسله جاري ده. اول زما پلارو هغه ډېر زیات خدمت کړی دی بیا زما رور اجاز ګلدم هغه هم لګي زوم لګي یم نو دا زموږ د یارانو دوستانو د مو پلار دعاګانې دي چې بس خدمت خلکو زموږ دا کم تنظیم چې دی امرا ویلفیر ارګنایزیشن دا هم د دې لپاره جوړ کړی دی چې د خلکو خدمت وکړو. هغه خلک چې کوم بېوسه خلک دي او الحمدلله الله تعالی پکې ډېره کامیابي راکړې ده. ټول نه غټ کار موږ ادا کړی دی چې دلته پینی کا سب پانی وای پانی زندگی ہے کم صفا او بچی دي نو دا یو ضرورت دی وای شل کاله بعد و داسې چې داسې حالات وي چې د پوبو باندې مرګونه کیږي او بلاندې روانه ده. نو الحمدلله مونږ د صفا او په مت کې ډېر غټ کار کړی دی. زموږ د ملګرو ډېر غټ محنت کړی دی او لګي ویله خدمت خلک کم اکټیویټیز چې دي هغه کوو. شاه صاحب دا راته ووایه چې تاسو کله سماجي خدماتو لپاره ملا تړلې ده او سیاست چې کوم میدان دی هغې ته تاسو کله راوتي او په څه مقصد راوتي؟ زرجاب صاحب خبردار چې دا د پته ده چې څنګه خو زما والد صاحب خو تقریبا د 40-45 سال نه په دې فیلډ کې دی د پالیټکس کې سیاست کې د خلکو خدمت کې او مونږ خو په خپله سوشل ورکران یو. دا څنګه جاوید خان دی زموږ د ډي وي سي د امرا ویلفیر ارګنایزیشن صدر دی او د شپږ میاشتې په دوبۍ کې شپږ میاشتې دلته پاکستان کې چې کله د پاکستان ته راشي نو د زموږ سره په دې دا کوم سوشل اکټیویټیز چې دي په دې کې د سره مصروف وي خرچې خپلې کوي منډې خپلې وي او دلته دا محله چې کومه ده موږ اوس په دې ټیم کې په محله امین آباد کې ناست یو. دلته داسې مسله وه چې جومات کې اوبه نه وې دلته د کورونو دلته اوبه نه وې د سرکار اوبه ډېرې کمې راځي نو خلکو ته د صفا اوبو ډېره غټه د څښو ډېره غټه مسله وه. نو مونږ یو همت وکړو د مو جاوید او شاه بابا کېناستو تجربه مو وکړه. دلته دا غر دی اوس تاسو ته غر وښیو داسې حالات چې دلته کویان بالکل نه وته خو مونږ همت مردا مدد خدا مونږ بره مشینو خېجو مونږ یو ټرای کوو خپل کوشش کوو او الله دلته مونږ تقریبا 31 کویان راکړه 31 کویان پر محله امین آباد او خضر آباد کې الله مونږ راکړه او الحمدلله د دوه کې محلي چې دلته و کم از کم 10 سرکار او به 10 منټه یا 15 منټ راتلې خو الحمدلله اوس دلته کور په کور باندې کویو شو. دریاب صاحب حکومت کوتاه خیر کړی دا کوم تیر بلدیاتي سیستم چې و نو زما په خیال دا ناکامترین سیستم و. اسی په نوم باندې دوی وی چې د کونسلر سره او د تحصیل کونسلر سره او د ضلعي کونسلر سره ډېر زیات اختیارات وي دا وي هغه چې کله سیستم راغی نو هېڅ هم نو فنډ په نش باندې برابر و. مونږ اپنی مدد آپ باندې کار کړی دی. دلته چې په دې ملکن کې په کوم ځای کې چې ټورنامنټ وي نو مونږ ته پکې زموږ یو خپل زموږ چې کوم د دې امرا ویلفیر ارګنایزیشن کوم سپورټس اینډ کلچر سیکرټري دی موږ سره رابطه وکړي چې د ټورنامنټ فاینل دی نو زموږ نه چې سوله کې دي شوم دا ملګري د امرا د کوم ملګري چې دي زو زموږ د وس مطابق هغو ته مونږ داسې ټیمونه دي چې هغو ته مونږ کټونه هم ورکړي دي بیډونه هم ولم اخیستی دي سامان هم ولم اخیستی دی چاته په ټورنامنټ کې څه مالي د پیسو ضرورت دي هغه ورته هم کوو د خپل وس مطابق ورته کوو او الحمدلله چې په پټخیلی کې یا په دې خوش او کې چې کوم ځای کې چې د سپورټس ټورنامنټ کېږي څه اکټیویټیز کېږي نو الحمدلله موږ ورته حاضر یو. ګراونډونه الحمدلله موږ وایو چې د آباد وي ولې چې د کم قومونو ګراونډونه آباد وي نو د هغوی هسپتالونه ویران وي. زموږ یو کوشش دی لګیو د خپل وس مطابق لګیو دلته داسې سټوډنټس چې هغوی خاص کر یتیمانان
هغو ته چې داسې څه مسلې راغلي چې ډېر یتیمانان دي زموږ سره په رابطه کې زموږ د دې دغه مشر شاه بابا دی داسې خلک چې هغو ته ماشومان چې د هغوی وس نه کېږي د کتابونو د فیس نو الحمدلله د خپل وس مطابق ورسره مونږ کوو او هغه لکه چاته نه غواړو چې یاره هغه خلک مونږ په نښه کړو چې یاره مونږ دا کړي مونږ دا کړي خو الحمدلله داسې ډېر ماشومان دي چې د هغوی د هغه سکول خرچه امرا ویلفیر ارګنایزیشن برداشت کړي. वो पानी ज़िंदगी है और د ملکن کور کور ته صفا اوبه رسول دا زموږ میشن دی د تحصیل بټخیلي که هغه هر کلی دی او که هغه بټخیله ده او که تاڼه ده او که جوړګرام دی او که اګره ده زموږ څومره ډسټرکټ ملکن چې دی زموږ چې دا کوم خدمت کوو موږ یو سوشل ورکران خدای خدمتګاران یو انشاءالله دا خدمت به جاري که د ورځې او که د شپې زموږ د امرا رضاکار او انشاءالله هر ډیم حاضر وي او انشاءالله دا وي د خیر سره. ډېرې مهرباني. جی مینوالو بالکل تاسو د شاه صاحب خبرې واورېدلې یقینا چې د هغوی ډېرې لوړې جذبې دي او غواړي چې نور هم د دې علاقې او د دې ولس په کلاو مټ باندې خدمت وکړي او د کافي حده پورې دوی دومره خدمت کړی دی چې یو ایم پی ای او یو ایم این ای هغه خدمت نشي کولی. تاسو ولیدله چې ځای په ځای او مختلف کورونو کې چېرته چې د اوبو بحران او مختلف جوماتونو کې